وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورہ النحل شروع پہاگی کی آیت مبارکہ یو لسکم سلم 90 نمبر آیتو دغی آیات مبارکہ متعلق برن صدر سلور واقعات ذکر شیو. ندغا آیات مبارکہ پہاگی کی چی دا عدل او دا انصاف ذکرو نبیا دا بدبا بدے کی دو حکمتون دی، یو حکمت نظری یو علمی عملی. بیا دا حکمت عملی بدری قسم دے. حکمت علمی یو دا دے چی خپل ځان صحیح کول، دویم د خپل ځان اصلاح کول، د بدو نه ځان ساتل، نو دې ته وایي تهذیب النفوس. دویم به پکې ذکر کوي تدبیر المنزل، د کور ژوند برابرول، په هغې کې د ښځې حق پیژندل، د بچي حق پیژندل، خاوند به د ښځې حق پیژني، د مور پلار حق پیژندل. نو د ژوند چې کوم قانون دی په کور کې د ژوند تیرولو زندگی ده، هر یو حق به هغه پیژندل پکار دي، لوی وړوکی پیژندل پکار دي. دریم په هغې کې ذکر کوي سیاست مدنی، د معاشرې دپاره دا حق پیژندل، مشر پیژندل، گاونډي پیژندل، دغه شانتې لاره پیژندل، مسجد پیژندل، حجره پیژندل، د هر یو څیز د هغې حق پیژندل، د دې ټولو حقوقو حق پیژندل او په عدل انصاف فیصله کول. دریم په هغې کې سیاست. نو د دې سیاستو د خلکو یو غلط تعبیر کړی دی. اصل سیاست د چا د خیرخواهی سوچ کول، د چا مشري کول په دې نیت باندې چې هغه د زه پیدا ورسومه او د هغه نه نقصان لري کم، د خیر سوچ فکر ولا وکم. اصل سیاست دغی ته ویل کېږي. بس منګه خو سیاست له بل لوم ورکړی، په هغې باندې مشري کوو، بس په هغې باندې ځان پوره کوو، د بل حقوق د هغې پیژندل نشته، بلکې د ځان د خپلې خېټې غم، د ګاډي غم، د حجرې غم، د ناستې پاستې غم چې بس ما ته څوک کېناستی څوک پاسې دی، ما دې دا ووې ما دې دا ووې، د القابو لیوني. نو دغې ته سیاست نه ویلی کېږي، بلکې انبیا هم سیاست کړي دي. لکه د بني اسرائیلو انبیاو سیاست کړي وو. یو پیغمبر به وفات شو، بل پیغمبر به راغی. نن سبا که سوچ وکړې دا ټول علما کم چې خطیبان جماعتونو کې امامان، هغو د خلکو دا خدمتونه کوي که نه کوي. څوک بیمار شي د هغه تپوس له چېرته جرګه شي، بس هغه پکې رواني، د دوو چېرته مسله راشي هغه پکې کښېني. نو دغې ته ویلی کېږي سیاست. یو زمونږ او ستاسو په سوچونو کې کم اچولی شوي دي. نو دغه نه دی، بلکې دا خو د خلافت مقابل راوتی دی. اصل د پیغمبر علیه السلام هغه سیاست د مدینې، بیا خلافت د ابوبکر صدیق 2 کاله، 10 کاله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، 12 کاله د عثمان رضی الله تعالی عنہ، 6 کاله د علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ،
دغه شانتی دا چلیدلو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ 19 کاله عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نو دا ټول هغه نو دغه ټول دا سو دا خلافتو خو نن د هغې دپاره دغه بل نوم هغه وضع شوی دی بس په هغې کې صرف د کرسۍ جنګ دی په هغې کې صرف د مشرۍ جنګ دی بس د یو بل کوله کول او ښکته کول او بره کول که چېرته دې له تسلسل دې کارون له ورکړی شو یقینا چې دا به په ترقۍ لاړ شي او ترقي به وکړي اوس مثلا په یو څیز کې تسلسل وي یو څیز هغه یو منصوبه شروع شي بس په دا کې تسلسل جاری وي دا نه 4-5 کاله بس بدلیږي او شی منصوبه راځي او باغې پیسې لګي او شی ختمیږي نه چې کله په یو څیز کې تسلسل جاری یو څه بنیاد کېښودی شو په هغې کې کار جاری آخر دا چې اختتام ته ورسېد نو دا نقصان نه جوړېږي اوس یو څیز نیمې ته ورسېد بس خبره ختمه دا کراس دا صحیح نه دی بل بیا نو دغه تسلسل په یو څیز کې پاتې کېدل نه دا د نقصان ذرایع جوړېږي چلو خپلې خبرې ته راځو نو د دغې وجې نه چې دا 3 کارونه تهذیب النفوس تدبیر المنزل سیاست مدنی دا 3 کارونه دا کول د دغې سره دلته الله ذکر کوي ان الله یأمر بالعدل والاحسان عدل او انصاف دای ذکر کړی دی و ایتاء ذی القربا یعنی د الله حکم په انصاف سره په احسان سره و ایتاء ذی القربا او حقونه ورکول خپلوانو ته نو په دې آیت کې 3 عدل انصاف نو 3 د هغې مقابل کې ذکر کړل یو هغه سره فحشا ده یو منکر او بل بغي نو دا 3 واړه د 3 په مقابل کې څه کړل دا ذکر کړل نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلو چې دا جامع آیات ته یعنی دا جمع کوونکی د خیر او شر لرا زګه چې بدی آیت کې د انسانانو ټول احوال او ټول احکام شرعیه جمع کړی شوي دي نو د انسانانو هغه داسې چې په انسان کې الله جل شانه خیر او د شر لپاره 3 قوتونه پیدا کړي دي یو د قوت علمی دریم د قوت غضبی دریم د قوت شهوانی بیا دا دریوانه په خپل مابین کې هر یو په 3 قسمه دی یو کې افراط تفرید او توسط په قوت علمی کې افراط تا افراط به لګي زیاتی تا لګي عیسایانو زیاته کو عیسی علیه السلام او داغه مور دغه شاندی یهود تفرید کو کمی کو او توسط الله پاک وی وکذالک جعلناکم امه وسطا دا امت سره دا درمیانه ده الله نو چې کله افراط راغې نو بدی کی مراد داده چې دوی خپل عقل په هر کار کې چلی او وی زمنګ عقل کامل له او هر سیسته زمنګ د عقل رسیدل له بس دغه زمنګ عقل سره دا کافی دی د دې په مقابله کې حس د سترګو د لاسونو د وحي دای دوی د هغه په مقابله کې خپل عقل اخلي او دویم دا تفرید
په یو څیز کې کموالی یعنی انسان په ذهن کې کمزوری نالایقی یو دغه د چاغې د افراط ویلګي تفرید او دریم پاره کې توسط دی چې یو شیز هغه په عقل باندې باغی اعتماد نوي او د شریعت د دلیل له هم نشي معلوموله لکه احکام مسائل له فرایض واجب دا نشي معلوموله نو دې ته درمیان روي وای بس په دې باندې چلیږي دویم هغه قوت غضبی ده باغی کی افراط دی چې انسان خپل غصه پاغي باندې قدرت نه لري کنټرول به نه لکه بدی وخت کې موږ وایو مثال سړی وای الګ بلډ پرشر می خطر نو بلډ پرشر زمونږ هغه چا د خېږي چې داغه یا د مال بوج کمزوري یا د بدن بوج کمزوري چې د ځان نه بالاتري مال په وجود په نور سانو بیا هغه د داسې زونه نه خېږي او چې کله د ځان نه لاندې بیا هغه د سګيږي دا خېږي یا دیمه مرتبه د تفرید هغه ته جبن ویلګي بوزدلی مانګ ورته با بوختو کې بی غیرت لفظ استعمالو چې کله یو ناجایز کار کېږي دربي صبروانه نه حق کېږي دربي صبروانه ظلم کېږي دربي صبروانه زیاته کېږي دربي صبروا نه توسط مرتبه هغه ته شجاعت ویلګي چې کله یو ناجایز کار ویني غصه ولورځي چې کله یو ظلم ویني غصه په ولورځي کله زیاته ویني غصه ولورځي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راځي کله به جو دلا هغه لګل نو پاره کې با نبی علیہ السلام باغ وخت ډیر زیات سخو یا به دې ظلم زیاته ول ډیر زیات غصه وو حدیث کې راځي وي چې دا مخ مبارک دالنګي مبارک به تک سرشول پشال د انارو دریم قوت شهوانی ده پاغه کوم درې مرتبه دي یو افراط ده چې یو محل نګوري محل نوي او باغه ده شهوت پوره کوي بلکې چې کم زید شهوت پورا کولو دے دے باغ زے کسکه شهوت پورا کوي او دیو مرتبه د تفرید تا چې په یو سیس باندې بالکل قادر نوي یعنی اولنۍ مرتبه یې شو د افراد چې بس محل نګوري خپل خواهش پورا کوي خور ته نګوري مور ته نګوري گاونډي ته نګوري ماشوم ته نګوري لوی ته نګوري خو بس خپل شهوت پورا کولو راغسته چې شهوت په صدرقه باندې شي پوره شي یا دیم دا چې بالکل قادر نوي یعنی د خپل د بیبي هغه حق هغه نشي پورا کوله یا درېمه مرتبه توسط ته چې بالکل پاک دامن عبادت پکې وي د دریوانو قوتونه هغه توسط درې درجه چې کله جمع شي یعنی حکمت شجاعت او عفت نو عدالت تر نه جوړ شي چې هغه سراسر خیر دی دا ټول کارونه په صحیح نیت کول او خالص د الله د پاره کولو تا دې ته احسان ویل کېږي لکه په حدیث د جبرئیل کې راځي په دې کې اشاره شي د ان تعبد الله کأنک تراه او د اهتمام شان د پاره ذکر شوی دی و ایتاء ذی القربا نو په دې کې دغه عدل په دې کې دا درې مرتبه ذکر شوی وز کبه قوت شهوانی کې افراط راشي زیاته نو هغه د فحشا ویلګي د دې وجه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د فحشا تفسیر کړي بزنا سره چې کله یو سړی په زنا کې اخته شي
که چېرته دی شادي شوده وي په کور کې د بیبي ته علم راشي د بیبي ورسره جګړه وي ځکه د هغې کم ضرورت چې دی هغه بل ځای کې پوره کېږي دغه شانتي په کور کې د مور پلار جګړه په ماشوم باندې بد اثر کول دغه ماشوم د معاشرې دپاره یو بد انسان ګرځي د معاشرې غلط اثر په هغه باندې پرېباسي یا دویم په قوت علمي کې افراط راشي نو منکر ورته ویلی کېږي لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او مقاتل رضی الله تعالی عنہ د دین هغه مراد منکر دی او تفسیر په شرک سره مروي دی ځکه چې مشرک هم اثبات د شرک د پاره صرف عقلی دلیل وي چې کله یو سړی شرک کوي هغه صرف د عقل نه خبره کوي بلکې په نقل او په وحی بسي نه دی صرف د خپل عقل لګیایي او په امور د شرع کې هر ځای کې عقل چلول دا صحیح نه دي او که په قوت غضبي کې افراد راشي نو هغې د بغي ورته ویلی کېږي د دې وجې نه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د بغي تفسیر په ظلم سره کړی دی او امام رازي رحمه الله په طبري کې وغیره فرمایي چې دې ته منکر هم ویلی کېږي چې کله د په دې آیت کې الله جل شانو د انسان حکمت شجاعت او عفت چې دا احوال ممدوحه دي د هغې حکم ورکوي او فحشا منکر بغینا چې دا احوال اوصاف دې ته ذمیمه یعنی منع چې د دې نه د منع کولو حکم کوي او هر چې جمع کوونکې لپاره د احکام شرعیو دی نو هغه داسې چې احکام شرعیه بیا په دوه قسمه دي یو ته مامورات ویل کېږي او بل ته منهیات چې په څه باندې حکم کېږي هغې ته مامورات او د څه نه منع کېږي هغې ته منهیات بیا دا مامورات په دوه قسمه دي یو حقوق الله او بل حقوق العباد بیا حقوق الله په دوه قسمه دي یو عقیده او بل عبادت او دا هم د هغې اوقات و مقدار او کیفیت چې په کم مقدار په کم کیفیت باندې شرع حکم کړی په هغه طریقه ادا کول منهیات په دوه قسمه دي حقوق الله حقوق العباد یعنی هر هغه شی چې هغه قبیح ګڼلی کېږي عقلا هم او شرعا هم هغې ته قبیح لعینه وی او دویم هغه چې هغه قبیح صرف په شرع کې د شریعت نه معلومیږي نو دلته لفظ د عدل ذکر شوی دی اشاره د قسم اول ته چې په حقوق الله کې چې هغه عقاید دي چې د الله سره څوک شریک کول نه یوازې تنها یکتا یګانه یو الله منل په عباداتو کې ورسره هم څوک شریک نه منل چې هغه له هم سجده او بل ته هم سجده نو دا هم ناجایز دي هر چې عقاید دي په هغې کې عدل عبارت دی د لا اله الا الله نه چې په عقیده کې به دا ستا عقیده وي چې د الله سره بل څوک شریک نشته یو معبود دی یو ذات دی یو اله دی او دا ټول د اصول د دین نه تشریع ده چې نفي د اله او اثبات د اله چې د الله تشبیه د بل چا سره نه ورکول دغه یو ذات یګانه دی چې بل څوک د هغه سره شریک نشته افراد کول د الله سره نور څوک شریک کول او یا تفرید کول عدل خود دغه دی چې یو الله هم مني د هغه سره بل څوک شریک نه مني عدل دغه دی چې خلق
بعض خلق د الله نه انکار کوي دهریا دغه عدل لږ ته یو الله یوازې بني دغه عدل لږ څوک الله له جسم ثابتې ته یو مني دغه عدل لږ څوک د الله صفاتو نه منکر دي دا هم عین عدل له چې ته یو ذات مني او هر سوال مني په شان داغه څنګه د الله سره مناسب یا په عبادتو کې افراط تفرید کول 3 رکعات مونږ دې تر ماښام 4 رکعات کې دا زیاتواله عبادتو کې یا زیات هغه کمواله کې د 3 په ځای 2 کې نو کمواله زیاتواله په عبادتو کې هم نه یا معاملاتو کې یو تا قتل هغه ته رجوع ډیر کول نور سراړو پرې خودل یا یو ته هم رجوع نکول نو دا عدل نه دی بلکې عدل لا پکار دی نو دلته الله ذکر کوي ان الله یأمر بالعدل والاحسان عدل ستوي پدې کې علماء تشریح کړی دا عدل ویلې کېږي انصاف او برابر والی ته د عبد الله ابن عباس نه روایت ده چې عدل لا توحید ده په هر یو سیس کې الله یو غنل دا توحید ده سفیان ابن عیینه فرمایي هر عمل کا ظاهر وی او کا باطن وی دا برابر ساتل دا سره دا توحید ده او کله کله سړی په خوله وای په زړه باندې بلوي لکه موږ دا مونځ اهم عبادت ته موږ وای الله اکبر نو پس رب په جواب باندې د الله لوی بڑای خود دغه زړه کې هم د دې اقرار خود دغه رب نه یره پکار ده نو موږ خود بندگان نن هم یرشتا د الله نه ما سوا د بندگانو هم سره هغه یره موجود ده دعای قنوت کې هم موږ وایو موږ پریدو هر هغه څوک چې هغه نافرمانی کوي سپ په خله باندې وایو بلکې عمل په عمل کې دا نشته چې څوک د الله نافرمانی څوک د الله نافرمانی کوي هغه برسر عام کوي موږ د هغه نفرت نشو کولای د هغه سره پرې خودل نشو کولای د هغه سره بغض نشو ساتلای زکوې معاشره براته ګډوډ شي خلق براته بد وای خلق با را پسې خبرې شروع کی دغه شانتی په عبادتو کې منګه وایو او که چرته په خیرات زکات صدقه کې د پوټي چرته ستونه کو نو بیا سره موږ دشمنی کو ویاله که زه درغله هم دا ما د سم نه دی کېدلی ښه بوټی دې راته نه وښودی د وریجو خیال دې نه وساتلی نو بیا په دې کې دشمني خو په عباداتو کې د الله په نافرمانۍ کې دشمني نه وي امام قرطبي رحم الله ذکر کوي چې د دې عدل نه مراد تمام فرایض ادا کول دي محمد بن کعب القرزي امام قرطبي رحم الله دا واقعا ذکر کړی دا خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز رحم الله هغه دې راوغوښتو ما ته د عدل تعریف وکا سوال ته وکړو هغه ډیر زیات په خندا شو خوشاله شو وسه بهترین عجیب سوال دی وکړو بهترین سوال له عمر بن عبدالعزیز رحم الله دې او عجیب سره جمعه کې څه تذکرہ شي وا د حدیث جمع دی عمر بن عبدالعزیز رحم الله کړی دا د داسې بادشاہتو وی زکات راوړو یا خپل لغه وزیرانو هغه ته حکم وکړو چې قرضدارو له ورکي غلامانو له ورکي بس هر څه ختم شو وی دې کار وکړي چې دا پیسو باندې د خوراک سامان نه واخلي او په چاپیره په دې غرونو باندې واچوي چې دا مرغۍ دا یو خوري داغه داسې خلافتو چرته موقع ان شاء الله تفصیلا واقع به ذکر کو هغه ما ته عدل ذکر کا
هغه ورته وی یو دا خبره د ځان لاندې هغه د بچی په نسبت وګرځوا چې ماشوم وی هغه ته د بشیر په نسبت وګوره چې کله ماشوم ته د مشر په نسبت د بچی وګدل شو معاشره سم ده لوی ته په نسبت د پلار وګدل شو معاشره سم ده یو سړی ماشوم په معاشره کې اوسېږي هر سړی د خپل بچی په شانتي ګوري معاشره به چرته خراب شي غلط کارونه به چرته وشي چې هر سړی سوچ کوي دا خو زما بچی دی چې کله یو سړی د خپل بچی غلط سوچ نشي کولای د بل بچی غلط سوچ به څنګه کوي معاشره په دې صحیح روانه یو سړی لوی دی هغه د پلار په نسبت وګڼو پلار ته څوک کنزل نشي کولای پلار څوک دغه بدرد نشي کولای خو الو چې پلار خو پلاری کنه چې باغه کې خو هغه صفات موجودی کنه نو الو چې کله د صفاتو متحمل وي او باغه صفاتو باندې موجود وي بیا معاشره سبي او دریم ورته وي چې ټول خلق دا برابر کړه او دغه شانتی طریقې د خزو په باره کې هم ذکر کړه چې کله مشر زنانه دا په مور د نسبت قتل کشر د بچی په نسبت امزول د خور په نسبت چې کله معاشره کې دا قسم خبره موجود وي معاشره بګالټ نه زی زناګاری بنګي بی حیايي بنئ شرمونه بنه جوړیږي خو چې کله هر سړی په خپل ګریوان کې سرخ کتهږي دا ماشومه بلار روان دا خو زما د بچی په زیاده دا زما امزول روان دا زما د خور په زیاده مشر روانه دا زما د مور په زیاده مور ته غلط نسبت خور ته قتل یا د لور ته قتل دا کېدې شي نشي کېدې خو چې کله دا معاشره په دې طریقه جوړ شي او بیا ورته سلورم وي چې خپل بادشاہي کې چا ته تکلیف دا مور کوا یعنی د چا چې څومره ګناه کړی دا غي مقدار ورته سزا ورکا زیاته سزا ولا مور کوا نن خو چې سړی وس برشي بس چې هغه بیا څه کول غواړي جو هغه کوي نو سلورم ورته وی چې د خپل ځان د پاره بدله بل نه ماخلا نو دا سلور خبري ورته وکړي محمد بن قریزی کعب بن قریزی یو چې کله معاشره کې معشوم هغه د بچی پسترګه امزول ضرور او مشر د پلار وړو کې هغه د خور امزول د وړو کې د لور امزول د خور مشر د مور او دغه شانتي معاشره کې ژوند دی رول د ظلم د ګنا نه سیوا چاله سزا نه ورکول خپل د ځان بدله د بل نه غستل دا عین عدل لوي او بیا علماء ذکر کړی دي چې د خپل نفس د الله په درمیان کې عدل سره الله لا الوهیت ورکول د الله سره څوک شریک کول نه په عبادت کې نه په خالقیت کې نه په مالکیت کې نه په رازقیت کې نه په شفا کې په هر عمل کې د الله سره بل څوک شریک کول نه په رسالت کې نه په عبادت کې نه په مالی عبادت نه په جانع عبادت او نه په بدني عبادت بلکې په هیڅ عبادت کې د الله سره بل څوک شریک کول نه دا ستاسو نفس او د الله په درمیان کې سره عدل لې او بیا ورته وی چې د خپل رضا باندې د الله رضا مقدم کا خپل خواهش پرې د الله رضا مخکې کا الله راضي کا خپل خواهش هغه ختم کا الله دې عمل توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أطعم بالله أن يجعل او بل دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وهم
الله رضا خوښوله، الله لپاره محبت کول خلکو سره، د الله لپاره به له خلکو سره بغض ساتو. دریم دا چې نفس په عدل په خپل ځان سره انصاف کول، د جسم په اعتبار سره، دنیا په اعتبار سره، د آخرت په اعتبار سره. یو حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام یو ثابت وي چې ستا سره به تا حق دی، ستا به په تا باندې حق دی. او یو روایت کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها موجوده، نبي علیه السلام راغی او زنانه ناسته وه. نبي علیه السلام وفرمیل دا څوک دی، دا پلان کوي، دا دومره عبادت کوي، د شپې چې له خوب ورسې تار یې سر تړلی او بیا د هغې په وجه باندې ځان عبادت کوي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل داسې مه کوه، خپل نفس ته دومره تکلیف او مشقت کې مه اچوئ. دریم دا چې سړی عدل کوي د حیواناتو په درمیان کې، چې څومره په هغو د بود ضرورت یا هغه بود سیوا د هغې نه، ځکه چې یو اوښ هغه هم نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت کړی و. پنځمه چې کله سړی فیصله کوي نو په انصاف سره او برابر فیصله دې کوي. شپږم چې کله سړی فیصله کوي خیانت دې نه کوي، حق او ناحق ته دې ګوري، په هغه کې فقیرۍ او مالدارۍ ته نه ګوري، مور پلار ته به نه ګوري، په عدل انصاف دې کوي، کفر او اسلام ته دې نه ګوري. ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام له خلک راغله، نبي علیه الصلاة والسلام به کفر مسلمان په عدل سره فیصله کوله. عدل کول په حقوق الله کې، په عباد کې، په هر ټول څیزونو کې عدل کول. ناکاره کارونو کې یعنی په حیواناتو کې، په خپل ځان، په پیسو کې ملاوټ نه کول، دی دماسې ویلی کېږي هر چیز هغه برابر چې په هغې کې عدل وي. په عباداتو کې هم عدل پکار دی، مثلا د 3 په ځای 4 نه دي پکار، کموالی پکې نه دی پکار، د 4 په ځای 3 نه دي پکار. دغه شانتې سورة لقمان کې الله پاک فرمایي چې تاسو تلل راتلل کوئ نو په درمیانه روي کوئ او درمیانه روی اختیاروئ، یعنی چې 10 روپۍ لګي 15 لګول نه دي پکار، دا عدل نه دی. 10 روپو کار کېږي نو 100 پکې نه دي پکار، دا عدل دی. اوس دا 10 روپۍ کار د 100 دا په 10 روپۍ کار کوي نو دا 90 روپۍ دا د انسان لپاره څه خرچه ده. اسراف نه کول، بخل هم نه کول، دا عدل نه دی. یعنی الله نه یره کول عدل دی، په ډوډۍ کې عدل کول، په تللو کې عدل کول. بس الله یې صحیح عمل توفیق. واخر دعوانا.